د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو دوه وروڼه یو ځای مسلمانان شو. دا اوس واورئ. په یو ورځ په یو وخت او دواړو چې دی نو یو ځای کلمه وویل او دواړه یو ځای مسلمانان شو. او په هغې کې یو په عباداتو کې تیز و مخکې و، دی بل هم عبادات کول خو یو پکې تیز و، هغه شوق و رغبت ډېرو عبادت سره هغه زندگی تیره کړه او یو جهاد له لاړو، په هغه جهاد کې شهید شو. دا بل صحابي دا بل د ده ورور لا ژوندی دی او دی یو کال پس په خپله وفات شو. بیا یو کال منځ کې تیر شو، هغه یو کال مخکې شهید شو، دی یو کال پس وفات شو په خپله. هغه په اعمالو کې هم تیز و، په عباداتو کې هم تیز و، په تهجدو کې هم تیز و، د قرآن په تلاوت کې هم تیز و، په منځونو په نفلونو کې هم تیز و، په صدقې او خیراتونو کې هم تیز و او لوی مقام ورته دا میلاو شو چې شهید شو بیا. او دا بل د هغه نه په عباداتو کې کم و، صدقات خیرات منځونو روجو زکاتونو کې نفلونو کې د هغه نه کم و او شهید هم نشو، په خپله مرګ باندې یو کال پس وفات شو. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمای ما خوب وکتو، خوب می دا وکتو چې د جنت په دروازه باندې ولاړې ما وي، جنت په دروازه باندې ولاړې ما او دا دواړه رونم د جنت په دروازه باندې ما سره ولاړ دي. دا دواړه رونم چې یو ځای مسلمانان شوي دا هم د جنت په دروازه باندې ما سره یو ځای ولاړ دي. اوس ګوره یو خوب عام زمونږ غوندې خلکو خوبونه یو د نیکانو صالحانو خوبونه یو د صحابي خوبي او یو د پیغمبرانو خوبي. په دې کې شک او شبه نشته دی چې د پیغمبرانو خوب دا وحی ده، په دې کې شک نشته، اتفاق دی. د صحابو په خوب کې اختلاف شته چې دا آیا حجت او دلیل دی او که نه دی، خو دا هغه خوب دی چې په دې باندې مهر رسول الله صلی الله علیه وسلم والي دی. دا هغه خوب دی، دا وحی ده. دا څه شی ده جي؟ دا وحی ده، دا د الله دین او شریعت دی چې د جنت په دروازه باندې دا دواړه ولاړ دي چې دې کې د جنت داروغه او څوکیدار راووتو دننه نه، او دا کم رور چې په خپله وفات شوی و ځکه وي جنت ته راځه. خبره په غوږ شهید ته نه وایي، شهید په ځای ولاړ دی یو کال مخکې وفات شوی دی، دا کم چې په خپله یو کال پس وفات شوی دی ته وایي جنت ته راځه، دی جنت ته دننه. ابو طلحه وایي ډېر زیات حیران شو، ډېر زیات حیران شو. لږ ساعت پس بیا راووتو، دې شهید ته وایي تم جنت ته راځه، هغې هم جنت ته دننه کړو ځان سره. وایي زه هم دې حیرت و سوچ و فکر کې یم چې بیا راووتو او ما ته وایي چې ارجع واپس لاړ شه، ستا لا وخت نه دی راغلی چې ته جنت ته دننه شي. ته خو لا دنیا کې ژوند دی که نه، ته خو لا مړ شوی نه یې که نه، ته خوب ګورې لګیا یې، نو ستا لا وخت نه دی راغلی. سهار دی چې راپاڅېدو نو دا خوب یې خلکو ته بیان کړو. چې خوب یې خلکو ته بیان کړو نو امام الانبیاء ټول وایي صلی الله علیه وسلم هغه ته دا خبره راغله چې حضرت ابو طلحه دا خوب کتلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کړل، دا هم ورسره ناست دی. امام الانبیاء ورته فرمای چې تاسو په دې باندې تعجب کوئ چې دا دویم سړی د هغې نه اول جنت ته داخل شو، هغه شهید هم دی، په عباداتو کې هم تیز دی، په نفلي صدقاتو خیراتو کې هم تیز دی، د قرآن په تلاوت کې هم تهجدو کې هم تیز دی، شهید هم دی. تاسو په دې تعجب کوئ چې دا شهید وروسته جنت ته لاړی او دا بل سړی اول جنت ته لاړو. امام الانبیاء ورته فرمای تاسو نه ګورئ چې د هغې د یو کال روجې زیاتې شوې ورته وایي، یو کال رمضان په هغه باندې تیر شو، د یو کال منځونه د هغه زیات شو، د یو کال عبادتونه د هغه زیات شو.